چې کله تاسو جینې ګورئ یو څو آداب یې ښودلي دي. تنکح المرأة لاربعین، ښځې سره د څلورو وجو په وجه نکاح کیږي. څلور اسباب دي: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. یا خدا چې خلک مالدارۍ ته وګوري دا مالدار دي بس لور لوا دی لبلور ورکم یا بدی کې بجینه وکم. ولجمالها بل سبب خلک خوبصورته ته ګوري دا ډیر زیات خایسته دي نو دی کې برشته وکړو. ولحسبها خلق اوچت خاندان ته ګوري یره جی د دې تعلق د قریش سره دی، یره جی دا سیدان دي، یره دا فلانی خاندان سره تعلق ساتي خدي، نو حسب نسب ته ګوري. ولدینها او یو سبب دا چې بعض خلک دیندارۍ ته ګوري، دا ډیر دیندار خلک دي نو موږ به پکې وسره رشته وکړو. اوس څلور څیزونه شو: مال، خوبصورتی، حسب نسب، دینداری. دا څلور اسباب داسې دي چې کلم انسان نکاح کوي نو د څلور سببونو کې یو سبب په بنیاد کوي. او نبی علیہ السلام موږ ته تعلیم را کوي: فاصبر بذات الدین تربت یداک. ستا لاسونه دې په خوړو ککړ شي تاسو دیندارۍ ته ترجیح ورکړئ. دیندارۍ ته ترجیح چې دې ورکړه دا نور اسباب پکې پخپله راځي. که یو انسان ډیر اعلی نسب حسب والی خو دینداری پکې نه زندگی بدله جهنم کی. دا الله خوف دا الله یره پزله کې نه کنا. کو ارسونه اعلی خاندان شي، ارسونه مالدار ترین شي، ارسونه خوبصورت شي خو جوړ ناراضي د خزه او خاون. خو چې کله دین ته ترجیح ورکې چې دین راشي اخلاق په خپل راځي. اومستان چې کم بچی پیدا کیږي خلق په دې ته دا اعلی نسب نسبت کوي. د دې مور ډېر نیک ده، د دې پلار ډېر نیک دی، صرف په دې وجه باندې چې دا دیندار ده. نو دیندارۍ ته ترجیح ورکول ضروری دي. مونږ چې نن سبا د فساد شکار یو په ایمان چې مونږ دیندارۍ ته ترجیح نه ورکو، یا خوبصورتی وي او یا مال دولت وي، حسب نسب هم الا ماشاءالله. خدا دو اسباب ته ډیره زیاته ترجیح ورکو نو چې دسه خوبصورت او دسه مال دولت والا راشي خاوند ته ور کې ولاړ وي نو دیندارۍ ته ترجیح ورکو. نبی علیہ السلام فرمایلی دي الدنیا كلها متاع. د دنیا هر چیز د فائدې یو چیز دی